د یو کلي او د یو مسجد خبره وکړه. داسې واقعیات د پښتونخوا وطن په هر کلي په هر جومات کې سوي دي. وزیر اعلی زوړ برتور وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویل چې موږ دهشتګرد ونیسو آی اس آی او ایم آی رانه خلاصوي. زموږ خو دا امید و چې پی ټي آی به اوس جمهوري سوي، د کام په دا ستونزو به خبره سوي، د ریاستي ادارو په دې ظلم به بالا دوی ډېر سنجیده سوي. مګر هغه زړه کیسه ده. هغه یرغمال پارلیمنت، یرغمال جمهوریت، یرغمال وزیر اعلی، یرغمال وزارتونه، څوک چې د هغه کامي تحریک خبرې اورېدو ته نه وي تیار، چې چا په دا اوه کاله کې په درجنونو شهیدان ورکو. چې د خیبر پښتونخوا صوبایي ګورنمنټ دلته د صوبه پښتونخوا امن جرګې په نامه جرګه اعلان کړې وه چې 12 نومبر تاریخ ورکړی و. بیا د صوبایي ګورنمنټ یا د پی ټي آی ټوټل ذمهواره ټولو سیاسي ګوندو له لاړو دعوتونه یې ورکړو د دې جرګې دپاره، هر فکر، هرې طبقې، هر سیاسي ګوند، مذهبي جماعتو له. نو په دغه سلسله کې پی ټي ایم ته هم رالو. د پی ټي ایم د وفد سره ملاقات وکړي او دوی ته وویل چې دا جرګه ده د کام او پی ټي ایم د پښتنو امن دپاره یو غږ دی، نو تاسو به هم دې جرګې ته راځئ. نو موږ په هغه وخت هم ویلکم ورته وویل چې ډېر ښه پوینټ دی، ډېر ښه قدم دی واخیستی، موږ به بالکل دې جرګې له درځو. مګر نن چې موږ راغلي وو 10 بجو څخه پی ټي ایم ناست دی. پی ټي ایم دا ټیم د ټولو مظلومانو د پښتنو افغانانو انټرنیشنل تحریک دی. و ټولو سیاسي ګوندو ته، مذهبي جماعتو ته، واړه غټ قبایلي هر شخصیت ته وینا ورکول سوله. پی ټي ایم ته تر اوسه پورې په پینډینګ کې ایښی و. بار بار د دې یاددهاني باوجوده د دې باوجوده نظیف لالا زموږ سپین ږیری مشر دی، دی وزیر اعلی صاحب له خپله ورغلی چې پی ټي ایم دې دعوت کړی دی. پی ټي ایم ته سپیچ، پی ټي ایم د امن تحریک دی. پی ټي ایم د دې امن دپاره د خیبر کامي جرګه جوړه کړې وه. په دا کې 15 شهیدان، 14 زخمیان. دا ټیم اوس هم د پی ټي ایم په زرګونو ملګري په شیډول پور په زندانو کې ناست دي. علي وزیر، حاجي صمد، ولی خان مومند. نو موږ دا د خپل کام خبره کوو، تاسو ته سپیچ درکوو. مګر پینډینګ د دې بعد اوس د جرګې د فاینل اعلامیه اعلان کیږي. موږ اوس راووتو بایکاټ، بالکل احتجاجاً. موږ دا بالکل په دې اسمبلۍ په مخ کې وایو چې دا جرګه هم د نورو جرګو رقم ریاستي ادارو جرګه ده، دا سرکاري جرګه ده. قطعاً د پښتانه پر نامه باندې دا نه ده جوړه سوې، نه د پښتانه دپاره امن غواړي. که چیرې د پښتانه دپاره امن غوښتلی نو نن به و پی ټي ایم ته وزیر اعلی دومره جرأت کولی چې پی ټي ایم ته به دعوت ورکړی وی. دوی د پی ټي ایم خبره تجویز نشي برداشت کولی. نور به د وزیر اعلی نه موږ څه امید وکړو چې دی به پر مخ. بله ورځ تاسو واورېدلو وزیر اعلی خپله د یو سپي او د مسجد او د فوجي خبره وکړه. دا خو د یو کلي او د یو مسجد خبره وکړه. داسې واقعیات د پښتونخوا وطن په هر کلي په هر جومات کې سوي دي. وزیر اعلی زوړ برتور وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویل چې موږ دهشتګرد ونیسو آی اس آی او ایم آی رانه خلاصوي. زموږ خو دا امید و چې پی ټي آی به اوس جمهوري سوي، د کام په دا ستونزو به خبره سوي، د ریاستي ادارو په دې ظلم به بالا دوی ډېر سنجیده سوي. مګر هغه زړه کیسه ده. هغه یرغمال پارلیمنت، یرغمال جمهوریت، یرغمال وزیر اعلی، یرغمال وزارتونه، څوک چې د هغه کامي تحریک خبرې اورېدو ته نه وي تیار، چې چا په دا اوه کاله کې په درجنونو شهیدان ورکو، چې څوک نن هم علي وزیر و حاجي صمد د سکرو د دادو په جیل کې. دا هم عجبه خبره ده. دا د خیبر پښتونخوا ګورنمنټ د سند پولیسو ته په لاس ورکو. مګر د پنجاب ګورنمنټ چې د پی ټي آی په یو ایم پی او په یو وزیر پسې اف آی آر کاټ کې وزیر اعلی دلته د بنګ اعلان وکړي وایي کون لیکر جاتے هم دیکھتے ہیں. نو موږ ورته وایو چې وزیر اعلی صاحب د دا ګورنمنټ سندي پولیسو څنګه علي وزیر و حاجي صمد درنه بوتو تا هتکړۍ ور واچولې و سندیانو ته دې په لاس ورکړي. موږ ته دا ټول شیان معلوم دي. موږ دا خبرې کولې. موږ د کام بچان یو. موږ پارلماني سیاست وزارتو له نه راغلي. موږ د کام سره د خدای سره د کام سره واده کړې ده چې سر مو کاټیږي پر پښتونخوا وطن به موږ امن راولو. نو دومره غټ غږ د پی ټي ایم د انټرنیشنل تحریک چې په ټوله نړۍ کې منل سوی دی، نن په دې سرکاري جرګه کې چې د امن پر نامه راغوښتل سوی ده و پی ټي ایم ته د خبرې موکل نه ورکول کېږي. نو موږ ځو د دې جرګې بایکاټ کو او علل اعلان دا وایي چې دا سرکاري جرګه ده. ډېره تاسو دا چې بایکاټ اعلان تاسو له اجازه چا درنه کوي؟ هېچا د وزیر اعلی نه ونیسي. ټول څوک ناست پر سټیج باندې څوک ناست دي، لاندې څوک ناست، ټول چې کوم یو سپیچ کړی دی هر یو به ویل دا موږ امن غواړو. دا یوه خبره نه کوله چې د چا نه یې غواړي.
په خیبر پښتونخوا کې چا حالات خراب کړی دي دهشتګرد څوک دي دا بېګا چې په شمالي وزیرستان کې ډرون حمله سره د ماشومان شهیدان سوي دي دا چا شهیدان کړي دي نن هم په شمالي وزیرستان کې IDPs پر درنه باندې ناست مفتي منیر شاکر دا د پښتنو یو عالم و یو غږ و شاعر ګیلمن د ټول پښتانه افغان ژبه وه د دې جوډیشل کمیشن مولوي خانزیب عجبه د په پښتنو باندې مذاق تاسو دننه خپل پروټیسټ احتجاج ریکارډ کړو چا ته احتجاج کوي آیا سرکاري خلکو ته احتجاج آیا سرکاري خلکو ته احتجاج کوي د دې د سترګو نه هغه د هغه موږ په پښتو کې متل کو دې پلاستیکي سترګې لګولې دي د دا په سترګو کې هغه اوښکې او هغه شی نه دې ته احتجاج په ضلع مخکې مو پلان څه دی ترین صاحب مخکې موږ ولس له تللي یو د همیشه موږ نه د پارلیمنت شوق درلودی نه پارلیمنت له تللي یو نه ځو موږ خپل ولس پر موږ اعتماد کړی دی خپله خبره به ولس له وړو او د ولس پر موږ باندې اعتماد تاسو په تمه دي چې تاسو به کله خبره کوئ کوو به ډېر ژر به انشاءالله وکړو ډېر ژر به انشاءالله وکړو